آل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سورة آل عمران شروع. د سورة آل عمران 33 نمبر آیاتو د اولنی حصے اولنی بابو د اولنی حصے دریم بابو دې کې شپږ خبرې وي. باقي کې یو داوا تفصیلی جوابو د هغه شبهې چې هغه شبهه د نصاراو د طرفه وه په حق د عیسی علیه السلام کی. لکه څنګه چې آدم علیه السلام الله غوره کړی و، نوح علیه السلام الله غوره کړی و، ابراهیم علیه السلام الله غوره کړی و، او خاندان د عمران علیه السلام الله غوره کړی و. نو دارنګې عیسی علیه السلام هم الله یو بنده پیدا کړی و غوره، هغه د الله رسولو او د الله بنده و، اله نه و. نو ستاسو دا خبره چې عیسی علیه السلام اله او معبود دی، نو دا د آسمانی کتابونو او د انبیاء علیه السلام د اجماعي مسلې نه دا ستاسو خبره خلاف ده. دای جوابات الله وکړل. اوس دې کې تفصیلی جواب کوي. آیات کې عجز د انبیاءو دی. مخکې تیزی ورکړله په اتباع د پیغمبر باندې، قل اطیعوا الله والرسول، په دې خبره باندې چې تابعداري د الله وکړي او تابعداري د رسول وکړي. نو دې آیات کې عجز د انبیاء علیه السلام ذکر کوي. ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم، یقینا الله غوره کړی دی آدم علیه السلام او نوح علیه السلام و آل ابراهیم او خاندان د ابراهیم علیه السلام و آل عمران او خاندان د عمران علیه السلام علی العالمین فزمانی د مخلوق باندې. ګورا
الله دوی له غوره کړي دي. عمران علیه السلام دا د عیسی علیه السلام نیکه دی. مریم علیه السلام والده مور ده او د عمران علیه السلام بیبي چې د هغې حنا نوم وه هغې نظر منلی و دې دپاره چې مال اولاد الله نارینه راکي نو هغه به د الله د دین دپاره وقفي. نو دا خو په اولاد د عمران علیه السلام کې دی. نو تاسو ورته الہ څرنګې وای مراد د آل عمران نه عیسی علیه السلام او مور د هغه مریم علیه السلام دوی تینا مراد دی. عمران علیه السلام دا د سلیمان علیه السلام په اولاد کې راتللو او بعضې ویه چې دا د موسی او د هارون علیه السلام په اولاد کې دا افضلیت د انبیاء علیه السلام دی او دیتا فضیلت جزئی وی او افضلیت کلی دا محمد رسول الله ته حاصل دی چې د الله آخري نبی دا غوره دی او د هغې امت هم غوره دی. ذریة بعضها من بعض اولاد دی الله وی زنی دا غینا من بعضین د زنو نه پیدا. نو چې کله پیدا شوي دي نو معلومه دا شوله چې دا الهه نه دي بلکې دا بندگان د الله دي. ولې پیدا شوی سړی او پیدا شوی بنیادم دا محتاج الہ تا نو دا انبیاء علیہ السلام محتاج دی اللہ تا. واللہ سمیع علیم اللہ تعالی اوریدن کے دے علیم فوزاد دے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی. دے آیت کی عجز دا انبیاء علیہ السلام نرست عجز دا مور دا عیسی علیہ السلام ذکر کئی شاغا مریم و او جواب د سوال کئی دوی بوی وی مریم علیہ السلام الہ دے او عیسی علیہ السلام الہ دے. الک ولی وی مریم علیہ السلام لبا بے موسم میوی راتللی نو معلومه شولا چې دا متصرفه ده اختیار مند دا. جواب کئی اللہ چنا دا خود عمران علیہ السلام داغی لوروا دا خو پیدا شوی دا او الہ پیدا شوی نوی. الہ چی کنا معبود نه دا آغی فلاری او نه دا آغی موری او نه دا چا بچی
لکه د الله په صفاتو کې وایي که نه لم یلد ولم یولد نه د الله نه څوک پیدا دی نه الله د چا نه پیدا دی. اذ قالت امرأة عمران کلا چې ویله ښځې د عمران ښځه د عمران دا څوک وه د دې نوم حنا وه دا لوره د فاقوذه وه او دا د بنو ماثان په بنی اسرائیلو کې یو لوی قوم و چې هغه کې علما او باچاهان پکې وو. دا د هغوی د نسل خاندان نه وه د هغوی د نسل او د خاندان وه. اذ قالت امرأة عمران کله چې ویله ښځې د عمران علیه السلام ربي ای ربا انی نظرت لک ما نظر منلی دی تا لره ما د هغه اولاد فی بطنی چې زما په ګېډه دی. ګوره د دې عجز ذکر کوي دا لو سپیکر بل ولګو هر کوټ عجز ذکر کوي یو عجز خدا چې ګوره د دویه نه کیا ډیشن باندې وران شوی وي رخ صفا دی وایي ها تیز دی پتریانه میں تیز دی دا اپم په 93 باندې 93 93 باندې پورا صفا ده په درې دا چې کله ورځ یا نور وي یا نو فرق لکۍ نو ګوره عمران علیه الصلاة والسلام بی بی حنا نظر منلو نو ګوره دا چې دی نو یو خو د الله نه غوښتلی دی یسألون الولد من الله یوی د الله نه غوښتلی دویمه نظر یې منلی دی د الله په نوم باندې انی نظرت لک ما فی بطنی دارنگی دریم دادا قبولیت تا محتاج دے وی فتقبل منی قبولی کا زمانہ دا قبولیت سوالی کڑیو دا اللہ ندد سلورم داوا ويستعيذون بالله ولا يعلمون الغيب پناهی غوښتې وه د ده دپاره د الله په نوم باندې عالم الغیب نه و نو اله ګوره نه دی یا بنده دی د الله. اذ قالت امرأة عمران کله چې ویله ښځې د عمران ربي ای زما ربه
انی نظرتو لک ما نظر منلی تعالی را ما د هغه بچی فی بطنی چې زما په ګیډه دی. په هغه زمانه کې د هغه په دین کې نظر د اولاد د فار د خدمت د دین د الله دا روا وه. داسې نظر به منلو چې دا به خادم یا د جماعت یا د مدرسې دا به صرف خدمت کوي او آزاد به د دنیا د کارونو نه. دا هغوی په دین کې جایز وه. او زمونږ په دین کې نو زمونږ دین کې دا نظر په داسې طریقه باندې منل دا جایز نه ده. ځکه چې زمونږ دین اسلام دا نصرانیت منسوخ کړی دی. نصرانیت په دین محمدی باندې منسوخ شوی دی. بله دعوه چې ګوره کله یو سړی اوس دا ومني چې یاره زما دا اولاد دی د دین دپاره وقفي نو جایز ده، خو د دې نظر به دا مطلب نه وي چې په ده باندې د دنیا کارونه ګندې حرام دي. داسې به نه کوي. د دنیا کار دیم کوي او دینی کارونه دی اکثریه کوي، زیاد دی کوي. بیا مبصرین وایي کو چرته د چا اولاد نه اولاد او هغه نیت وکړه کو الله اولاد دلاله راکو نو ستا دین له به وقفي، د هغې منښته وکړي نو وایي کیدی شي چې الله وله اولاد ورکړي امید دی تمه ده. خو مقصود به دا نه یا چې بیا به صرف د دین کار کوي او دنیا به ګندې نه کوي. محررن آزاد کړی شوی به. مراد د آزاد نه دلته څه دی؟ عتیقا خالصا من مشاغل الدنیا لخدمت بیتک المقدس. دا به آزاد وي خالص د مشاغل د دنیا نه د فاره د خدمت د بیت المقدس. دارنګه بعضی ویا لکه شیخ القرآن د فنجفیر رحمه الله هغه وی محرره آزاد بی آزاد طبیعت بی تبعی بد آزادی غلام بنوی لکه چې یو سړی طبعی آزاد نه طبعی نو هغه بیا د دین خدمت نشي کولی. اگر چې وقتی طور وزیر اعظم ولی نه او وقتی طور په یو لوی عهده باندې فائز ولی نه، خو چې آزاد نه او طبیعت د آزادونه نه نو د ذهنیت د غلامیت تابع به غلامیت نو ذهن آزاد برابر وا د اولاد د چا غلام ما جوړوا. دغه حاله د شاگردان هم دی د خپل ما تحت هم دی چې خپل ما تحت رعیت دیلا د غلامی ذهن بنا جوړي.
دی لبا د ازادۍ ذهن جوړی چې دا نه ویه چې یاره منګه د الله نه ما سوا ګنې بل چاته محتاج یو او یا منګه زړونو کې د الله نه ما سوا د بل چا هم ګنې یره پرته ده ناتبیتن به د ازادۍ نو بیا به خدمت وکړي د دینه محررن آزاد کړی شوی به یا طبیتن فتقبل منی نو قبول کی الله زمانا او تا سما ویلیو مخی ابراهیم علیہ السلام چې بیت الله جوړولو هغې ویلا فتقبل منا الله زمونږ نه د عبادت واخل دلدم ګوره نظر د الله د پاره دی یو قسم نه عبادت دی د الله خو سوال کیا دعا کئی د پاره د هغې د قبولیت سنت د انبیاو دی چې د عبادت نه رسته د عبادت د پاره د قبولیت دعا کول دا سنت د انبیاو انک انت السمیع العلیم یا اللہ تا اوریدن کے او فوازاتی فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى هر کلا چی ویزیگاو دغلرا قالت اویلا مراد مریم علیہ السلام ربی اے رب زما انی وضعتها انثى ما وزیگ ولا جنی دیخو نظر دا علک من لیو کند لکه دا سی خوی نیویلیا چه علک ببس خادمی ما فی بطنی ویلیو چه زما دیگیڑه کسی دی علم غیب خو سره نو کنه چې یره دا لږ دی کو جنۍ ده خو ویله لږ به الله راکي نو د جومات خدمت اکثر هلکان کوي خو هغه د الله اراده دا وه او قانون الهي دا و چې جنۍ به پیدا کو داسې جنۍ چا به د ډېرو هلکانو نه غوره او بهتری چې دا اینه به موږ یو پیغمبر بې پیدا کو او بني اسرائیلو ته رالیږو نو قالت وی ویلا ربی ای زما ربا انی وضعتها انثى ما وزیگ ولا جنی والله اعلم والله خفویگی بما فاغ سبانی وضعت چدی زیگ ولیوا وليس الذكر كالأنثى او ندی الک فشانت د جنی الک بشانت د جنی ندی گورا دی آیات کې نه دی په دې آیات کې یو اشکال او سوال دی په عربیت کې قاعده دا ده چې ګوره دا کاف چا باندې داخل شي کنه کاف نو دا مشبع به وی مشبع به وی نو ګوره لکه عبارت دسش لکه مثال وار لیس زیدن کل اسدی زید د زمری پشانته نه دی ولی زکا زمری جی دی دا اولاد په شجاعت کې د زید نه دل دمانه گوره خدا جوړیږي چې لیس الذکرو نه دی الک او نارینا کل انثى پشان د زنانا
لکه په شان د زنانه نه دی، نو دا زنانه دا جینۍ اولاده کن. نو آیات کې افضلیت د ښځې دی په سړي باندې. نو ګوره دا خو جنس نارینا دا په جنس زنانه باندې افضل دی، چې نومې نارینه دی که نه نو په نومې زنانه باندې افضل دی. او دی کې وایي چې دا زنانه دا افضل ده رسنه د نارینه نه. ګوره دلته یو جواب دا دی چې دا الف لام دلته عهدي دی. عهدي معنا ګوره دا ده چې لیس الذکر الذی طلبتک الانثى التي وهبت، نه دی نارینا آغا نارینا چې ما غوښتلو په شان د زنانه د هغې چې ما له راکړې شوه. نو دلته افضلیت دا د دې انثی معهود چې کومې غوښتله په هغه نارینه معهود باندې دا دی. دا نه ده چې جنس انثی دا په جنس رجال باندې افضله ده. ولی کار نه کوي؟ نه سار څنګه صحیح شوی اوس؟ وسلو دی ترا ده چارج دا بل اور ولګوي. در چارج مساله ده بالکل. بهتريان من خصوص صفحه ده کمې بیټرۍ مې لګولې. دا غټه دی دا عمومي ګاډه जी وعلیکم السلام خیر دی. اوس چې کوو چاره ترینګ وکړو صحیح ده؟ ښه صحیح ده چیکنګ کوو. کم دی په دې کې څو دی؟ 5 دی. داسې کار وکړئ که نه چې دې له جنریټر ولراوړه، جنریټر د تریشو ولګوئ
هغه چې د بار چې ته کېد نو دا بیټري به هم ته چارج کړو خو بجلي راله صحیح ده ده ویلي بیټرۍ د هغه نه ډک دی څه په غم ده تریشونه شته د دې نه دا دغه کټ کوي یو کس رنګره وایي زه استاد یم جي ستاسو ورته وایي کلاس کړم انا ولسه رابطه انګلیش یوه هم ولا سمو اساس کلاس نو مستشفى څه کوي دي ده فبوته اوس یې کار نه کوي اوس نه کیسې کارونه ټلیفونونه وشو کارونه مسله ده او دا بازار کې ستړي شويه